ستا د خپل خوري بای ګلونو باندې ورنکما ستا د خپل خوري بای ګلونو باندې ورنکما ستا د خپل خوري بای ګلونو باندې ورنکما ستا زنګلونه بای غلو باندې ورنکما ستا د خپل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. زمونږ او ستاسو د ټول ژوند چې د زندګي چې د اسلام سره موږ وابسته یو. اسلام یو اهمه پهلو چې د هغه اجتماعیت دی چې څومره زمونږ نظم و ضبط دی، څومره اخلاقي دور دی یا زمونږ څومره اوچتوالی تر کومې پورې چلېدلی نو هغه د اجتماعیت ته وجه چلېدلی تر کومې پورې چې مسلمانان دا یو ځای وي او د دې یو بل سره راشه درشه وغیره یو بل سره چې دی ناسته پاسته یو بل سره چې د ګاونډي خیال وغیره دا ټول ساتلي نو بیا مسلمانانو زندګي دا په اوچتوالي باندې روانه او کله چې د مسلمانانو ځانلوالې شروع شوی دی، انفرادیت یې شروع شوی دی، اجتماعي ژوند یې شاته غورځولی دی او انفرادي ژوند یې راړوندې کړی دی نو د دغې نه بیا د مسلمانانو هغه په تنزل طرف تللی دي، عروج یې چې دی دا بس شوی دی. الله رب العزت قرآن کې فرمایي والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دې ځای کې الله رب العزت فرمایي چې دا ټول زما د په زمانه یا په مازدیګر باندې قسم وي چې انسانان په تاوان کې دي مګر په تاوان کې نه دي هغه کسان چې ایمان یې راوړي. اوس دا صرف ایمان والا بچ دي نه، الله وایي چې څوک نیکي کوي نو صرف نیکو والا بچ دي. الله وایي نه، چې څوک د اجتماعي ژوند خیال ساتي چې په خپل هم په صبر باندې په سمه باندې ولاړ وي، کلک وي او بل ته هم د دغې تلقین کوي او په دغه خبره باندې کلک قایم دایم مضبوط وي. نو چې کله د انسانانو دغه بنیادي اجتماعي ژوند ټیک ټاک وي او د اجتماعي ژوند خیال ساتي لکه صحابو چې دی یو بل سره خپل انفرادي حیثیت په شاته ورزلو اجتماعي کامیابی ته به کته چې وایي د کې اسلام د څومره پیدا ده، زما د ملګري د څومره پیدا ده، بلایندي د څومره پیدا ده نو دوی بړوان دی باندې تل او چې مونږ کله خپلې زندګۍ ته صرف کتلی دي نو بیا په نقصان کې روان یو. فرد قائم رب ته ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. نو الله رب العزت ته زموږ دغه اجتماعي ژوند بیا را ژوندي کې الله رب العزت قرآن کې فرمایي انما المؤمنون اخوة، دا مسلمانان ټول په خپلو کې رونه دي او نو چې رونه یې درته وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که جسد واحد په شان د یو بدن دي چې یو بدن دي وایي که چېرته یو کس خپه خوږېږي نو بیا سترګې له خوب نه ورځي او که چېرته بل اندام خوږېږي نو بیا هم سترګې له خوب نه ورځي. نو د دې وجې د اجتماعي ژوند خیال ساتل پکار دي، د یو بل چې دی خیال ساتل پکار دي، یو بل سره چې دی ښه سلوک کول پکار دي، اخلاق یو بل سره ښه استعمالول پکار دي او د یو بل د راوچتولو کوشش پکار دي نه چې د یو بل د لاندې کولو. الله رب العزت دې راله توفیق راکړي. ارونو باندې ورنکما ستا د خپل خوري بای ګلونو باندې ورنکما ستا د خپل خوري بای ګلونو باندې ورنکما ستا زنګلونه بای غلو باندې ورنکما